أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة بقرہ شروع اول کی صداقت د کتابو، صداقت د قرآن کریم، ورپسې تذکرہ د متقیانو وا متقیان سوق دی داغی صفتون روانو. اولنے صفت داو چی دیبا ایمان پا غیب باندې لري. متقی دابا غسو کی چی ددنا با بازی خبر داسی چی آغا با پنائی لیکن بیام آغا با منی آغی باندې بے یقینی داغی تصدیق بکی. دویم نمبر باندې اقامت الصلاۃ چه منز با قائمی منز با تعدیل ارکان سرکی منز لبا رواج ورکی لکه څنګه چې خبر شی واچ یو سړی دی خوراک سکاکتا داغا څنګه ضرورت پیخیگی وقت په وقت باندې نو دغه سي منز هم داغا طبیعتو گرزی مانزه ټیم شي سړی نور خبری بیا پریگ دی یو مانزه طرف ته متوجی شي. کلهی داسې یو سړی ته د خوراک ضرورت ته نو دبانی نورسو بیانه لگی. کلا یو سړی تګی شوی دی نو ټول توجه د سکاک طرف ته اوبو طرف ته د توجهی نو دیک روانی خپې د زین اوبو طرف ته روانی که قتل کئی نو د اوبو د پارا قتل کئی کدی رانی ول کئی نو د اوبو د پارا رانی ول کئی د ټول حواس آغی طرف تا متوجی دی دل و دماغ سرا. نو دغسی کلچی د مانزه ټیم شي نو دیبا نور کارونه پریږدي او مانزه طرف ته متوجی کیږي. دریم صفت وہ چی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ وی منگ ولا ورکڑی نو داغین دی خرج کئی. اللہ وی سچی می ورکڑی نو داغین خرج کئی. مطلب دا چی اللہ وی شیز دے مال دولت دے علم دے زوانی دا عمر دے دا ما در کرلے نو چې زده ته کمزی کی ویم نو آغازه کی خرج کا. مال و دولت مبارکی د انفاق فی سبیل اللہ بارکی ویلیو سورت حدید کے چه اللہ رب العزت دا مال تعالی در کرلے تیپکی کی نولے ستا سرا امانت تی نو چې کلا اللہ در نغواری نوری کا آلتا کے پینزو وجوه ذکر کول نیو وجہ پکی دام وا
دا تا سره امانت تی نو امانت د الله غواړي نو بیا وې نه ورکه دنیا کې یو سړی چاله سور کی دا ځان سره امانت کېدا زوا بیا را ګرځم کې دې شي زما 15 شپږ ورځې ولګي خدا به مال راکې بیا زبې بیاستانه اخلم د دور زروست راشي وې زما امانت راکا او دا ما د شپږ ورځې خول وې شپږ ورځې بعد شپږ ورځې پورې بزور اعظم ناوي که شپږ ورځې دی او که درې ورځې دی او که دوه ورځې یار سوچي دی خو زما مال له زما سیز دی نو هغه وس مال راکا نو دې پکې لملیټ نشي کولای امانت خو دې شوی دی نو وس بده پابند دې دې چې دا به ورکي نو باغی بسې رزق خفقان هم نه او چې کله یو سړی دا منی چې او دا مال درا کړلې ناغه ته غواړي وری کی او مال په بارکه د دنیا کې چې څومره سيزونه دي کاغه مال له کاغه نور سيزونه دي ځواني دا عمر ده علم ده دا ټول سيزونه دا الله ورکړلی نه الله وی مال راکا خرچی کا پلان کې له ورکا نو پدې کې د باندې سو خفقان نه ده پکار دې په دې به خپشي هو دا خو ولی الله ورکړل او الله یې غواړي الله یې وی پلان کې له ورکا نو دغه وری کا خرچی کا لیکن دلته کې دې منی نه چې دا الله را کړل مال بارکه دی وی دا ما غټل لې اولادی وی دا ما را وړلی وی نه دا الله ور کړلی کا اولاد دې نو الله ور کړل کاغه مال او دولت دې نو الله ور کړلی نو چې کله الله یې غواړي څنګه غواړي نو هغه شانتي ورکول پکاري دویمه خبره دلته کې الله یې رزقناهم منګ دې رزق ورکړل مطلب دا چې دا هر څه د الله د طرف نه دی بل دا چې رزقناهم منګ دې ورکړلی نو دې منګ داوی مالکان کړلی پدې ځکه یو رد کیږي په خلق باندې چې هغه وایي دا ټول مال و شریکی اشتراکیت والدی بعض خلق داسی چې هغه دهریانی بعض کمیونزم کمیونست او دا قسم ایسے چې پکې راځي ناغي بعض د دې نه خلاف دي و اشتراکیت ته نو دا خان دې نو هغه پکې زیات ولې ده دا غریب دې نو زما پکې کم ولې ده خدا ټول یو شان پکار دي کنه دا خبره ده چې وګوره دا د خلاف دا خبره خلاف ده الله وی رزقناهم ما دیل ورکړلی دیوی مالکان کړلی چې دی مالکان دی نوز به دی خرج کړي الله چې کوم ځکه وی دلته خرج کړي آلته یې خرج کا نه اشتراکیت هغه سوچ او تصور هغه الله رب العزت ختم کړل کله کله دا سړیوم چې ته قران کتلې یادا چې چرته یو تن کتلې داغه اوریدلی نو وی قران کریم کې بل سے راضی ان الارض لله دا ټول اسمکه د الله دا نشي دا ټول اسمکه د الله دا نو دې خان په زیاته ولیدا د دې بل پکې کم ولیدا او د خپل چې د پکې نشته بالکل دا ولې دي شي دي دا اصول هم ده چې دا الله دا نو هر چا د پاره یو شان پکار دا دا خبره د غلطه پدې دا چې یو سړی مالک کې نو
وس په دنیا کې یا په دې کلی کې په یو علاقه کې ته وېزا د هر سټول یو شان تقسیمو یو شان تقسیم شو ټول هر څه رشکړه او تقسیم کړه نن چې څومره خلق دي په دې یو علاقه کې په دې یو کلی کې دا ټول هر څه یو رشکړه او تقسیم کړه ټول برابر سرابر تقسیم کړه وس چې سلګي ورځې سکلونه تیر شو نو د یو سړی دا اغلا الله بچی ورکړو لستنا او بل له بچی ورکړو دوا نو دا یو سړی چې کم حصہ تقسیم شوی و بالکل برابر سرابر حصے تقسیم شوی و نو دا یو مال بوس تقسیمیږي په لس ځای باندې او دا بل حصہ به تقسیمیږي په دو ځای باندې نو چې په لس ځای باندې تقسیم شو هغه کم شو او دا بل په دو ځای باندې تقسیم شو هغه بزیات رسی نو بیا به چل کې نو دا به هر په لس کال او شل کال بعد به ته بیا دا تقسیمول کې دا هر څو بیا را رشکه او هر څو بیا به تقسیمول کې دا به ته صرف دغه تقسیمول ته ناسینو نو دا خبره دغه اشتراکیت والو هغه خبره فعل شوی دا لیکن بعضی خلک په هغه پرون ختی دي اوس بعضی پکی دي راسي او دا چې غوباسي سو دا روټي کپڑا مکان داغه چې غوباسي سوک سوی وی غربت ختمو نو غربت ختمول په سبا راضي چې کله یو سړی په دین باندې عمل کوي غریب په پاتې نشي لیکن هر یو سړی کشي ځان ته وي زما جیب دې ډک شي زما بینک بیلنس دې ډیر شي او دا بل څه چې کیږي اوس رکیږي دې نو دا غي د وینا ملک تباہ کیږي تباہ دي شي او چې زما بینک بیلنس برابر شي زپ دنیا کې د ټولنه مالدار ترين سره جوړ شم دې په دې فکر کې ده نو کوم یو سره چې راضي سمره وسی رسی جوغه دا ملک لوټي نو دغه اجازه خو نشتی دغه لوټلو دغه غلا ولې دغه غیر شرعي کارونه دی کوي نو کله چې شریعت مطابق عمل کول کیږي زمونږه په دې ملک په دې علاقه کې په دې کلی کې وا د دې چې څومره زکات ته څومره د دې عشر ده دا په صحیح طریقې باندې تقسیمول کیږي نو په دې کلی کې با سوالګره پاتې نشي سوال په دې کلی کې با غریب پاتې نشي والده کې د کلی مال له علاقې مال له هغه په نور طریقو باندې زی شریعت چې کوم سم مقرر کړلی هغه نه ورکول کیږي چې نه ورکول کیږي جو غریب لګیا دی د څه حد رسیدل چې هغه سوال کوي سو یو ځکه سوال کوي سو بل ځکه سوال کوي مما رزقناهم ينفقون نو دغه دریم صفاتو چې دا مؤمنان باغ خلقي متقیان باغ خلقي چې دا الله په لار کې به خرج کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک او کسان چې ایمان لري په دا او کسان دي چې ایمان لري په اسمانه چې نازل شوی دي تا ته و ما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوی دي ستانه مخکې ایمان بلری په سبانه پتا چې نازل شوی دي ورسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې نازل شوی دي دوه سيزونه دي وحی په ذریعہ باندې راغلي دوه سيزونه یو ته بعض خلق وی قرآن او بل ته سنت یو ته ویل کېږي وحی جلی او یو ته ویل کېږي وحی خفی نو وحی جلی دا هغه قرآن کریم دی او وحی خفی دا هغه حدیث دی څوک ورته وی وحی مطلوع او غیر مطلوع مطلوع هغه چې تلاوت کول کېږي هغه قرآن کریم دی او غیر مطلوع چې تلاوت نه کول کېږي هغه حدیث دی نار څه چې وته وې په هر نوم باندې چې وې خوشه د قدو دی ښا یو قرآن دی یو حدیث دی نو انزل الیک نازل شوی تا
تا ته نازل شوی دی، قرآن کریم نازل شوی دی او احادیث نازل شوی دي. وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل شوي دي ستا نه مخکې. دلته یو خبر ادا کوي، مخکې انبیاء علیهم السلام چې راغلي وو ناغي به وي مخکې انبیاء علیهم السلام هم تیر شوي دي او وروسته به هم راځي. نو چې وروسته راشي نو هغه باندې به تاسو ایمان راوړئ. دلته کې د مخکې خبره کوي لیکن د وروسته خبره نه کوي. ولې دا اشاره ده دیتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ختم نبوت خبر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تمام شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی، داغه نرستو بل څوک پیغمبر راتلونکی نشتی. کو څوک دعوه کوي د پیغمبري دعوه کوي او ځان له سبل سنور سنمونه دی، څوک وای نه زه پیغمبر نیم خدا هغه مخکینی پیغمبر سوره ما، څوک یو شی وای څوک بل شی وای، زه دا هغه مماثل وای دا هغه پشان تیم. دا ټول خبرې چې څومره چې راځي دا به دروغي. دغه سړی چې دا دعوه کوي، دغه سړی چې مخکې مسلمانو او وس دغه دعوه کوي نو دی به مرتدي، کافر نه دی، مرتد دی. کافر خوخی مرتد هغه د کافر نه اخواته بدتر دی. ولی کافر په مسلمان ملک کې اوسېدی شي، مرتد چې دی نو د هغه د پاره 3 ورځې ټیم دی. دی به حکومت راوغواړي او کې به نه د علماو سره د د چې څه اشکالات یې څه خبرې هغه به ختمې کی. دی واپس شو، د خپل خبر نه قلار شو، جو دنیا دا اوسېږي دی پکې، او کنه دی واپس نشو نو دا بیا د سزا قتل لې، قتل کی خبر خلاص لګي. دسی سړی چې هغه د مسلمانۍ نه واپس کفر تلاړ شي، مرتد شي، نو د په دنیا کې د اوسېدو حق نشتی. بیا دا د حکومت وقت داغي ذمہواری دغه سره راونی سي او پوهه کې واپس شي، ټیک دا کو واپس نشي نو ختم دي کی. ایو عام کافر دی، عام کافر چې هغه د مخکې نه ایمان نه دی راوړی، د کفر په حالت کې دی، نو دی پاکستان اسلامی ملک کې پات کې دی شي، د ذمی په حیثیت باندې پات کې دی شي، د اقلیت په حیثیت باندې پات کې دی شي. د دغه بعضی نور اصول لی هغه د فقه کتابونو کې فتاوو کې باندې کی ذکرې دی، په هغه طریقې باندې ژوند تیری. نو دی به اوسېږي، مسلمانان سره اوسېدی شي، مسلمان به سره زیست روزګاروم کوي، اغستل خرڅول به سره هم کوي. لیکن چې کم یو مرتد دی داغه سره اغستل خرڅول ناروا دي. وس دلته کې په دې دور کې نه کې مخکینی دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نږدې مسیلمه کذاب هغه د پیغمبري دعوه وکړه، اسود عنسی هغه د پیغمبري دعوه وکړه. په دغه وخت کې پکې یو سجاح نومه یو خزوا هغه د پیغمبري دعوه وکړه، او دغه سجاح خزي دا سجاح خزه چې دا د دې چې کم منون کیو ناغي به خلق باندې فخر کاو، وې د نورو هغه پیغمبران چې دین هغه سړی دی او زمونږه خزه دوی فخر به کاو، موږ د خزه دوی. دادا سي په بازي سيزونو باندې دا بازي خلک فخرونه کوي. بیا دغه سجاح دغه خزه او د دیش چې کم منون کیو داغي او مسلمه کذاب د دې دواړو مقابله شو، جنگي شو. نو بیا یې سوچو کو چې هلکه دا خبره په مذاکرات باندې حل کو. نو دواړه یو خیمه کې دنه کېناستو، خبره
مذاکرات کول خبره یو بل سره څه جوړه شوه څه بل شان شوه څه چې وشو هغه وشو وروسته یې نکاح ورسره هم وکړو هغه دواړه پیغمبرۍ یوې کړې ښځه او خاوند دواړه پیغمبران دي هغوی وروسته هغې باندې د مسلمانانو جنگ ورسره وشو او حبشي چې کوم حمزه رضی الله تعالی عنہ یې شهید کړو هغه سړي دا مسلمه کذاب مړ کو په جنگ کې هغه ناغس بیا به وی چې یو رانه غټ غلطی او خطا شوی دا لیکن هغه وخت کې مسلمان نو حمزه رضی الله تعالی عنہ چې هغه غټ سړیو هغه می زما د لاس شهید شوی دی او یو ښه کار مې کړی چې د ټول نه غټ کافر چې هغه ځان ته د پیغمبرۍ دعوې کول هغه هم زما د لاسه مړلی نو دلته کې وایي والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا کسان دي چې ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوي دي تا ته نو د وروستو خبره پکې نشتی او نو د هغې دپاره دلایل مستقل جدا دي دلته یوازې اشاره قدرې ده وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوي دي ستا نه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په ورځ د آخرت باندې دي یقین لري قیامت ورځ را روانه ده دنیا دا هر څه چې ختمېدونکې ده ختمېږي به یو ورځ پناه کېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لیدو للموت وابنو للخراب پیدا کوي نو د مرګ د پاره جوړوي د ورانېدو د پاره خرابېدو د پاره دا سلسله روانه ده آدم علیه السلام نه روانه ده دې وخت پورې خبره راورسېده مخکې څومره چې الله غواړي دا دنیا په دې دا سلسله به روانه او بیا به ختم کی قیامت بشي ټول هر څه دا زنده سر دا به ختم شي نو بالآخرت هم یوقنون پرز د آخرت باندې دی یقین لري ورځ د آخرت ته قیامت ته دوباره ژوند دی باس بعد الموت ته بیا حساب کتاب دی هغه ته بیا جنت ته یا جهنم دی نو په آخرت باندې مسلمان مومن متقی پرهیزگار دی به ایمان لري یقین به کوي تصدیق به کوي نو دا پنځه صفاتونه چې چا کې راغله نو اولئک علی هدی من ربهم دا کسان کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرفنا و اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیابی موندون کی دي دا کامیاب خلق دی چې دا پنځه صفاتونه پکې راغله چې هغه ایمان په غیب لري منځ قائمي انفاق فی سبیل الله کوي ایمان په کتابونو باندې په ما انزل باندې آسمانی کتابونه سچیدي هغه باندې ایمان لري او قیامت منی دا پنځه صفاتونه چې چا کې راغله نو اولئک علی هدی من ربهم دا کسان کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرفنا په دنیا کې دی هدایت یافته خلق دی و اولئک هم المفلحون او قیامت بی نو هم المفلحون دا کسان کامیابی مندون کی آخرت کې د دې لپاره فلاح دا کامیابی دا خوشحالی دا دو ځایونه دي یو دنیا دا او یو آخرت ته نو په دنیا کې چا چې د خپل مرزي ژوند تیر کو نو بیا ورستو د الله د مرزي ژوند تیري او چا چې په دنیا کې د الله د مرزي ژوند تیر کو نو آخرت کې بیا د خپل مرزي ژوند تیري نو دغه کامیابی د اولئک هم المفلحون دغه کسان کامیابی موندون کی دي والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا کسان دي چې ایمان لري په هغه څه باندې چې نازل شوی دي تا ته وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوی دي ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او پر ورځ د آخرت باندې دي یقین لري اولئک علی هدی من ربهم دا کسان هم دی کلک دی په هدایت باندې د خپل رب د طرفنا و اولئک هم المفلحون او دا کسان کامیابی موندون کی دي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي